السلام علیکم ملګرو. پاکستان کې پټرول د روزانه په بنیاد باندې ګرانیږي. هر شپه 12 بجې د پټرول نوې قیمت اوزي چې هر شپه 3 روپۍ 4 روپۍ پر لیټر ګرانیږي. د پټرول د ارزانېدو هیڅ قسم چانس نشته دی. پټرول ورځ تر ورځې ګرانیږي چونکې عالمي منډۍ کې چې په کم ریټ پټرول پاکستان ته ملاویږي نو په هماغه ریټ باندې انډیا، سریلانکا، بنگلادیش، افغانستان ته هم ملاویږي. په دغه ملکونو کې پټرول سټیبل دی، یعنی دونه ورځ نه ګرانیږي چې څومره په پاکستان کې پټرول ګرانیږي. نو پته نه لګي چې په څه وجه باندې زموږ حکمرانان دا پټرول ګرانوي. او د پټرول ګرانېدو حوالې سره د مسلم لیگ نون رهنما احسان اقبال ویلي دي چې د میډیا دا فرض دی چې د پټرولیم مصنوعات په قیمتونو باندې سنسني نه پیلاوي. یعنی میډیا ته پکار دي چې پټرول ګرانیږي نو دی خاموش وسي، لکه دومره شور شغرب دی په نه کوي چې پټرول ولې ګران شو یا ولې. چونکې دا هغه احسان اقبال دي، دا هغه مسلم لیگ نون پارټي ده چې د عمران خان په دور حکومت کې 2 روپۍ 3 روپۍ پټرول ګران شو نو دی به چغې شروع کړې وي. دی به او میډیا چې کوم ده، میډیا هم هغه ټایم د عمران خان خلاف وه. خلکو پسې به ګرځېدل، په بازارونو کې به باقاعده پروګرامونه کول، عوامو نه به یې تپوس کولو چې پټرول ګران شو ستا څه خیال دی، پټرول ګران شو ستا څه خیال دی. اوس هغه میډیا هم خاموشه او هغه مسلم لیگ نون لیډرشپ چې کوم دی هغوی خو وایي چې بیخي تاسو غږ مه کوئ، یعنی په خاموشۍ باندې دار څه برداشت کوئ. او بل زموږ د غریبو عوامو بدقسمتي دا هم ده چې زموږ د اپوزیشن لیډران چې کوم دی هم تر اوسه د پټرولو ګرانېدو حوالې سره مذمتي بیان نه دی جاري کړی. علامه راجا ناصر عباس او محمود خان اچکزی مکمل خاموش دي چې دا اپوزیشن لیډر دی. یعنی اپوزیشن لیډر مطلب هم دا وي چې حکومت کوم غلط کار کوي نو دی په تنقید کوي، دی د هغې مخالفت کوي، دی په هغې کې د حکومت سات نه ودرېږي. خپل کشمیر کې الیکشن دی چې هلته نواز شریف او مریم نواز مکمل جلسې او جلسونه ښه په درز غوبل شروع کړي دي. بلاول بوټو هم هلته جلسې شروع کړي دي، پی ټي آی هلته جلسې، هغوی ته هماغه مطلب هارډشپ دی، هماغه تکلیف دی. پی ټي آی جلسونه نشي کېدی او دوی ښه کلاو اوپن جلسې کېږي. مریم نواز په جلسه کې وی په کشمیر کې چې کشمیر کی مجبوری ہے اور نواز شریف کشمیر کی مجبوری ہے، نواز شریف مجبوری ہے. یعنی کشمیر کې نواز شریف حکومت راوستل دا د کشمیر مجبوری ده. نواز شریف یو برانډ دی. بل طرف ته بلاول بوټو د مسلم لیگ نون خلاف جلسو کې خبرې کوي، یو بل ته غل وایي. جی په وفاق کې د دواړو حکومت د مسلم لیگ نون او د پیپل پارټۍ، او په کشمیر کې یو بل ته غل نارې وهي، یو د یو خلاف بیانونه جاری کوي، بل د بل خلاف بیانونه جاری کوي، په یو بل د کرپشن الزامات لګوي. او دلته په پاکستان کې په وفاق کې د دواړو په شریک حکومت دی، ولته یو بل پسې د کرپشن او د غل نارې وهي. بل مشتاق احمد ویلي دی چې د لاډکانا لاډله او د ریوند لاډلي د دوی په منځ کې میچ فکس دی. لکه دا کوم الیکشن دی دا فکس دی. د لاډکانا لاډله چې کوم دی بلاول بوټو دی او د ریوند لاډلي چې کوم دی هغه مریم نواز ده. دوی په منځ کې وایي دا میچ فکس دی او لاډکانا لاډله او ریوند لاډلي نوره کشتي کوي. نوره کشتي هغې له ویلې کېږي چې یعنی اصلي د دروغو جنگ جګړه، هغې له نوره کشتي ویلې کېږي. نو دوی دواړه تخپلو کې د دروغو جنگ جګړې کوي او نور دا میچ چې کوم دی دا ټوټلی فکس دی. جی